الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده ولا كتاب بعد كتاب الله ولا دين بعد دينه ولا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي رواية حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. عن وائل بن حجر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يزع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة. وعن علي رضي الله عنه قال من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. سلگید زن کدن با آخر راشی ناگہانا، سلگید زن کدن با آخر راشی ناگہانا، یو زلدو امیدنو دا دنیا بموشی روانا. محترم سامعین حضرات او زما خوږو مسلمانانو ورونو، په تېره جمعه باندې تفصیلا دا خبرې تېرې شوې وې. یو تن مسکی او د دې مونځ نه مخکې چې کوم اودس دی دا هغه اودس متعلق چې کومې خبرې وي دا غي پورا تفصیل بیان شوه. او
نن به ان شاء الله د موز طریقه به بیانېږي چې دا موز یو تن کوي دا په کومې طریقې سره کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث د دې مبارکي څنګه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کومې طریقې سره موس کړه دې هغه طریقه څنګه وا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام رضی الله عنهم دا چې کومه طریقه خودل دا هغه طریقه څنګه وا ګورې حضرت ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت را نقل کړي چې کله مست ادريږي نو پخې طریقې سره او دس وکا چې کله ستا اراده وي زموږه نو د دین مخکې داسې بوکې چې پخې طریقې سره با او دسو کې او په 13 جمعه کې پوره داغه طریقہ 13 شوی و او دس دې وکړو بیا را لې ته مسکای ثم استقبل القبلة بیا به قبله طرف ته ورمخ کې بیا به تکبیر وای تکبیر الله اکبر به وای او مزب شروع کې خدا مست سړې شروع کوي یا خزدا یا سړې دې دا مش شروع کوي نو دا شروع بس څنګه کوي حضرت ابو حمیدی ساعدی رضی اللہ عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت را نقل کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې تاسو په خې طریقې سره مسکوي او احادیث نه دا خبر معلومه ده چې د قیامت برځ باندې د کم یو تن منځونه صحیح او ودل په هغه طریقې باندې چې کومه طریقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل ده هغه سړی چې دا به کامیاب وي نو بیا حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ اغی وائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکله مسکولو دا محترمو د ځان خبرې نه دي د احادیث خبرې دي او په احادیثو کې د داسې کتابونو خبرې دي چې باغې باندې اتفاق دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ مشورو کولو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدوال الله سنا اوچت کړل او چې کله به اوچت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با تکبیر تحریمه وی تکبیر تحریمه چې په دې سره هر یو شی په یو تن باندې حرام ګرځي چا سره خبرې تری وغیرہ دا بن گئی اسنه چې الله اکبر وای او بیا د جمعات په ګټونو کې تماشا کوي چې دا څوک راغی او دا څوک راغی حرام شو در باندې هر یو شی الله ته متوجه شه تر دې پوری مسند احمد کی یو حدیث دی چې کله یو تن مستودریږي په خې طریقې سره الله تعالی د طرف دا متوجه شي لکه څنګه چې د الله تعالی د شان سره خای
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد دې غوګونو دې نرمه پورې دا لاسونه اوچت کړل دا وګورئ داسې دې ته د غوګونو نرمه دې پورې خو چې دا ګوتیم خانه کعبه طرف دراشي داسې نه بعضې خو نشته نه ولوي لاسونه داسې اوچتوي ته به وایي چې دا چتوي جوړاره که دا څنګه چل په داسې طریقې سره لاس اوچتوي ځکه هغه خلک هم د دې ګډا مډا سره عادت وي نو هغه طریقه دی په مسکي هم کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلاس اوچتل د دې غوګونو د نرمه پورې او د خزې د پاره جدا حکم دی چې دې پورې بد لاس اوچتي نه بلاس داسې ببر نه اوچتي ځکه د خزې د پاره فرض ده او سړی چې تر دې پورې بعد دی غوګونو ته بدا نرمه پورې د لاس په داسې طریقې سره اوچتي لاس شکل اوچت شو الګه حدی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ولید ابو حمید ساعدی رضی الله عنه وای چې مستودریدون نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ کړی دا پریکټیکلی باغی دي نورو کسانو ته وی لکه سکول کې تجربه کیږي وی دا پریکټیکلی راتوګه ناغی هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کتلی او در دې پوری راضی مالک بن حویرث رضی الله عنه فرمایي کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکل تکبیر اوے رفع یدیہ نبی علیہ السلام بلا سوچت کر حتی یحاذیا بهما اذنیه تر دې پورې به دا لاس اوچت کړل دې ته ویل شي دې وګونو دې پورې وفي روایت او په یو روایت کې راځي حتا یحاذیا بهما فروغ اذنیه یو کې دا راځي چې دې وګونو دې نرمه پورې به دا لاس داسي اوچت کړل لاس په اوچت کې ما دې لاسو د ګوري په داسې طریقې سره چې دا ګوتې د خانه کعبه طرف ته راشي چې دا داسې را نشي او چې کله لاس اوچت شو نو بیا به ته دا لاس اګدې کم ځای وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ نے روایت دے وہی میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا जब आप नमाज के लिए खड़े हुए तो अपने दोनों हाथों को उठाया यहाँ तक कि दोनों खानों के बराबर कर दिया और फिर अल्लाह अकबर कही ददीन आबाद अगरा निकल गई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिकल लासुन उचत कल نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاس او چتول نه بعد د لاس راړل او د نوم د لاندې کې خودل په دې طریقې سره تاسو ګورئ په دې طریقې سره د لاس راړل او په داسې طریقې باندې کې خودل د لاس په داسې راوالي او داسې دې کې به کېږي اوس د دې لپاره دلیل شته او کنيشتا وائل ابن حجر اغیرہ نکل کئی عن ابیہ دخل بلارنا اغسوائی قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما ولدوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا يزع يمينه على شماله في الصلاة تحت سرتي چدالا سرا واغستو پدی باندې کې خودو ولیکن تحت سرتی دنا منا لان او حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی قال من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت سرتی د مسند احمد په حاشیه باندې دا حدیث نقل دے دا حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت نقل دے
چې هغه وی سنت طریقه دا ده چې دا لاس کېږدي خو لیکن د نامن لاندې. اوس تر دې پورې خدا خبره معلومه شوه چې موږ کوي په دې طریقې سره به کوي، خو لیکن د امام شافعی رحمت الله علیه چې دا د یو مسلک امام دی، په دریو روایتونو کې یو روایت د امام شافعی رحمت الله علیه دا هم دی چې دا لاس په د نامن لاندې کړي، او د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خدا نظریه ده امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دا نظریه ده، او من قائل دیو زمنګ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کو قائل دی خبره دی چې سنت طریقه دا ده چې لاس کېږدي د نامن لاندې لاس کې خودل شو، او چې لاس کې خودل شو د دینه بعد بس ویل کی ګوري حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابتدح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك الى آخره. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی وہی چې نبی علیہ السلام با کلمو شروع کولو نو نبی علیہ السلام با دا اللہ اکبر نباد سے شروع کو ثنا بے شروع کلا. ثنا تاستا معلوم دا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک الى آخره. پدا کے طریقے سرا نبی علیہ السلام شروع کړی دا. اوس کو رہی د بازي خلقو په ذهن کې دا خبر راځي ثنا هو اول شوا. امام مالک رحمت الله علیه وی چې نا بچزنګ الله اکبر کو الحمدللہ شروع کا. خو زمون نظریه دا ده چې کله شروع کړي تب ثنا وای سبحانک اللہم و بحمدک. بازی خلق پا دما پشانی سنا بنا پی جنی بیا با تعوذ ہوئے او بیا با تسمیہ ہوئے. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او تسمیہ چرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. او چونکہ دسنان بات کے رج شروع کی گی ثنا چې اویل شي لا اله غیرک پوری ترالی نو تب اوسو قرات شروع کئ قرآن به شروع کئ نو چې کله قرآن شروع کئ دو قرآن دو شروع کی دون مخکبتو تعوذ اوی چې اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر ابن کثیر والا لکی چې په دغه وخت دا اوې د شیطان د حملې نه به محفوظ او چې بسم الله با دا په تیزه باندې وای کنه دا په پرو باندې وای. تاسو په خپل مختلفو ملکونو کې بعضی خلک پاتې شوی دي هغه چې بسم الله وای نو هغه جهرن وای. جهرن دي ته په تیزه باندې وای. عمرونه تاسو ځای مزدورول تاسو ځای دا هم د یو امام نظریه ده. خو زمونږ نظریه دا ده چې بسم الله به دا په چپ باندې وای چې کله بسم الله دی وی برابر خبره ده کدا موږ جهری دی او کدا سری دی. جهری موږ لکه قرات په کیږي سری موږ چې په چپ باندې ویل کیږي. جهری دی ته وای چې په تیزه باندې ویل کیږي او سری دی ته ویل شي چې په چپ باندې ویل کیږي. اوس ګورئ سورہ فاتحہ چې کله ویل کیږي نو دا سورہ فاتحہ واجب ده او کدا فرض ده.
واجب دي ته وای چې کله ستانه د پاتې شو او تاسو جساو وکړه پس جساو باندې ستا کار دا نه چې بیا داسې شي وای سي جساو وکم کار به برابر شي داسې نه یو تنو منځو کو استاد ته کو بیا داسې شوی وي نو وای هغه ته سي جساو میکړه دا اخونان مخونان داسې قسمه خبرې کوي خو چې کله سجدستانه فاتحه پاتې شو او دا یو صورت وي بعضی وخت سره راشي ایر شي دي یو تن مستمخ کې شو نو چې څنګه مستمخ کې شو نو اول کو سورې فاتحه په کار دا دوره په پریشر کې راغی چې قل الله واحد رسول الله تعالی आवाज ورکړه الحمدلله رب العالمین نو چې دا پاتې شو نو په دغه وخت کې تاسو د ساو کلا پسې د ساو باندې دا ادا کیږي خو چې صورت دی ویلې وي مطلقاً قرات چره دا فرض دی ځکه قران کې راځي فقرؤوا ما تيسر من القران الله وی ته اولولا هغه عزت قران مجید چې کوم تا ته اسانه ګورئ لټول تاسو ناسي دیکھیں الحمدللہ خود تعلیم یافتہ او اکثر پکې تبلیغیان حضرات دي راغی په دې خبره باندې پويږي چې ګورا فقل الله واحد باندې مسکیږي خو چې بل صورت دلته نه درځي اوس بعض خلکو بل صورت ورځي نو مناسب او اولا او بهتر دادا چې د سنت کې قل اعوذ برب الفلق پکې وایا یا بل صورت پکې وایا خو چې کوم صورت تعالی درځي دا همیشه د بارا یو صورت په مخ باندې اغستوي قران او موږ رالو نه قران سره خو زمونږ دشمنی ده او کو قران وایو نو موږ په کافران کیو نو دا صورتونه اخیری له صورتونه جدي دا کم از کم چې هر یو مسلمان ته یاد هر یو مسلمان دې کوشش وکړي دا صورتونه یاد کړي یو څنګه یو صحابي دی حلاد بن رافع رضی الله عنه دیر آگے مسجد نبوی دا چکل دیر آگے نو دو منزو کو چکل من شروع کرو او منزی برابر کرو خو لیکن پاہا کی طریقی باندی چکم طریقہ و پاگی باندی دو پورا طاقت یا صحیح مفسرین دا محدثین حضرات لکی مگر صحیح طریقے پر ادا نہ کر سکے اگه ځان له وجدي چې دا ولي هغه خبرې نه کوم هغه د طلباو سره د علماو سره تعلق لري او نبی عليه الصلاه والسلام په جمعات کې ناس نو جمعون کو نو د نبی عليه الصلاه والسلام څخه راغی او نبی عليه الصلاه والسلام باندې سلام واچو چې کله سلام واچولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول جواب ورکو چې ورشه منځ وکړه فانک لم تصلی گویا کتاب مسلم نه ده دې بیا لاړو او دا منځ وکړو نو چې کله منځ وکړو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه راغی بیا سلام واچولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جواب ورکو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورش منځ وکاچی گویا کتاب مسلم نه ده کړ چې کله منځ کو بیا راغی بیا سلام واچولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول جواب ورکو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پدریم ځلوای صلی فانک لم تصلی او چې بدریم دل دا جواب ملو شو نو دی وته سوای علمنی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حضرت ما نه خو دغه طریقه راځي
ما ته طریقه وښایا چې دا طریقه ده څنګه. د دې نه علما دا خبره راوباسي چې تا نه چا تپوس نه کړی نو ځان نه مشر مه جوړوه. سورځي دی تا نه یو تن تپوس نه کوي او ته ورپسې منډې وایي چې داسې وکړه داسې وکړه. تپوس نه کوي په بلا باندې ولا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ته دام ویل شو چې په دې طریقې به کوي په دې طریقې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې اول دې خپل تړپ دې سو کی خپل تړپ کی هغه نه بعد به بدل جواب. اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله دا خبر وکړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوای چې کله ته مست اترېږي تموز کوي د موز اراده وي ته په خي طریقې سره او دس کو بیا به قبله طرف ته مخ کی پوره طریقه وتخای چې په هغه طریقې باندې او باغی کې دا راځي چې کله مقتدی وي امام دې مقتدی پسې ودرېږي نو په دغه صورت کې دې په قرائت نه کوي. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. د امام پسې ولاړې امام قرائت کوي او رست تخپل قرائت وکلم نه مني. یو تن وی دا د سنه ثابت دي محترمو ټول مفسرین او حضرات دالی کلی ټول مفسرین او اکثر مفسرین دالی کلی دي یو تفسیر چور پسې وګوري هغه لیکلي دي چې امام قرائت کوي من کان له امام فقراءه الامام قراءه له چې د کوم یو سړي د پاره امام وګرځیدو امام پسې دی ودرېدو قرائت د امام دا قرائت د پاره د چا وګرځیدو د مقتدی وګرځیدو. سورہ فاتحه بنوي اسنه چې سبحان ربی العظیم وای دا نه وای دا نه صرف فاتحه قرات پر پسې نه کوي. بیا چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا طریقه کوي وای چې رکوع قوما او بیا ناس تجرا اگې طریقه وتا تفصیلا کوي. اوس ګورې چې د قرات یو سړی فارغ شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې صحابي ته وایي چې کله د قرات نه بعد ته فارغ شي تبا الله اکبر وای الله اکبر به ویل شي او چې رکوع لذي دا لاسونه به یک دی سن دا اوس لاس دي دا لاسونه براوالي داسې به کی دي دا ګوت جری دا کولوي دا ګوت به داسې کولو شي چې دا ګوت داسې کولو ستا په دې باندې رالي دې زنګون وته وي که څه وته په دې باندې رانه نو تب مضبوطي داسې باندې کوي پیله کښوي ریوته به پوزه باندې باندې شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر شم یو طریقه موږ دخل چې په دې طریقې سره پکې ودرېږي په دې سره نه. اوس ګور چې دا طریقه ته کې داملا بسنګ ساتي رکوع له چې سړې زی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه څنګه وا ملا په بالکل نه غوي داس بازی یو تن رکوع ته لاړ شي دا سره دا چې کړې وي الکه څه کارغه په شان سر دی برګل یو تن چې موس کینو دا اثر بالکل د خام مطلبوز مسند احمد کی حدیث ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د خر په شان دا اثر مور کته کچری زمنګ دا منځونه په هغه طریقې باندې رالو دا کومه طریقه چې احادیث کې بیانېږي والله که زمونږ نه یو ګناهونه ولې زمونږ نه کېږي دا ګناهونه زمونږ نه په دې بنیاد باندې کېږي خو بس موز دې مثال د ټاټکرې خو بس وی غورداو چار دی کې دی غورد. حضرت انس رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د موس طریقه را نقل کړي هغه وايي چې ګوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل او د نبی علیہ السلام طریقه هم کوي چې په داسې طریقې سره په نبی علیہ السلام درېدو چې بالکل دی ګوت د ګوري چې دا سره او د املا داسې برابر راشي دی باندې خو درېدې نشم زه کم دی په دغه طریقې باندې او بیا پاږي کرازي
اذا رکعت چې کله ته رکوع کوي دا لاسونه بدې ده کې کېدي خو لیکن دا ګوتې په کولاو کې او داغې نه بعد حضرت ابو برزه رضی الله عنه نے روایت ده چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ وا اذا رکع چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کولا لو صب على ظهره ماء لاستقر کجری د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پملا باندې داسي اوپکه خودلې شوی وي هغه په فضای باندې لاړ داسي طریقې سره چې بالکل داسي نه تاسو خپل په دې تجربه وکړئ یو تن دا وایي دا طریقه کوم خدا سره چې لوټا په والا خو خود کته توي لوګون دا په واچوا تا د باندې ځو لګي مسند احمد کی حدیث مسند امام اعظم کی حدیث ته چې هغه کې را نقل کیږي کچری د نبی یو تن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دملا د پاسه پیاله ایټوي دا پیاله دا او په یو طرف ته کبي شي بلکې نه قبول رکوع په دغه طریقې سره کیږي او چې کله رکوع کیږي نو اوس د رکوع چې کینو په دې کې بدري زله سبحان ربي العظیم وای باځوي سبحان ربي العظیم دا نه دا غلط دا منځونه تاسو بار بارم چاته وروي سبحان ربي العظیم عبد الله بن مسعود رضی الله عنه اگر نقل کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا رکع احدکم چې کله تاسو رکوع کوي یو تن رکوع کوي تاسو نه نو فقال فی رکوعه ورکوع کې بسوي درې ځله بداسي وای سبحان ربي العظیم 3 مرات او بیا راځي چې کله یو تن داسي وي د رکوع برابر شو یو تن ځان له ولار دی ته پکې وزلم ویل شي ته پکې 15 ځلم ویل شي ته پکې 9 ځلم ویل شي او چې امام پسې چې کله امام نو بیا با پدې کې تخفیف کړ بعض امام کو سړی ودري حالانکه حدیث کې راځي اذا اما احدكم فليخفف چې کله ته مسکې نو پدې مسکې به تخفیف وکړي دور مسکو وګدینا محترم بډاګان پکې هم دي بیماران پکې هم دي نو دغه امام چې ورمخکې بیا کته کیږي نو خدای دې پوکا امامتی به هم هغه سړی کوي چې هغه د امامت په اصول باندې پوي او تا دې ته نه ګورو او بس کدا برکول دي کجره موت یو کار کو دا منګه آباده کو نو د دې آباده د پاره به منګه داسې ګلکار راولو چې هغه ته مهارت حاصل وي په دې فن کې او چې امام راولي امام بدا سره راولي چې بس بڑا کدا برکول دي بس کوم کدا برکای حالانکه افضل دادا چې عالم پسې مونږ موت ای سره خبر نه یو امامان نه جمع شي پته نه لګي چې کم دی ته کم دی نه دی پته نه لګي چې د کوم یا کې دې سره تعلق دی دا پته نه لګي خو چې بس ما کدا برکای او چې مازی مفارقي محترم دې کې پورا سوچ کو خو دنیا داسې نه ده اول معلومات کوي چې دا د کوم یا کې دې سره تعلق سره دا معلومات زموستا نشته لري خو بس مسکول دي که هر چم پسې مونږ بعضی خلک وایي عرب خدا سي عرب خدا سي محترم دا دلته چې مونږ وایو دام حدیث ځان له خبرې نه کو حالانکه با حواله خبره کیږي نو په دغه طریقې سره به رکوع وکړی شي د رکوع د مکمل چې کله رکوع نه بعد با ودرېږي چې کله ودرېږي یوازې او تنوي هغه به سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد خدا سي پورا به ودرېږي چې ستا هر یو اندام ته تورس بازي کو نصیبره شو ډایرکټ کته شي دا موږ کی سرداسي ګوداسي په مخ باندې کته ورشي دا ته موږ کې کدا ته څه کې خدای مسلمان. په بر باندې باندې غدريږي
علما بیانې چې هر یو اندام د خپل ځای ته ورسي او چې کله نه قدرت دی امامي هغه به سمع الله لمن حمده او چې کوم مقتدی دی هغه مقتدی به ربنا لك الحمد وای یا اللهم ربنا لك الحمد یا دریم دا دی چې اللهم ربنا ولك الحمد دا ویل شو اوس ګورې د رکوع نه بعد د دو هغه موقع د چا راځي د سجدې راځي سجدې له چیزي د لاسونه خدا سے کې خودل نو چې کله سجدې لذي د خپل لاسونه براوالي او دا بکیک دی پچا باندې په دې ګټنو باندې اول بده ګټنی پزمک باندې کی ګټنی کې خودي دا ګټنی دو ګټنو نه بعد دې بلاس کی او د لاسونه بعد بده بیا تندې او خود چلی لاس کی په دغه طریقې سره خو لیکن تندې شو او خود شو دا بکیک دی او دا ګوتې به بالکل خانه کعبه طرف ته مخامخ راولي باندې داسي په داسې طریقې سره نه تاسو دې ته وګورئ چې دا طریقه ده دی دا خو هغه چې کوم دي صحابه کې خدای دې خیر وکړي جوړې لاګان دي چې ټول سره ډک کړي ملک دباغ په دغه طریقې سره دې بدالاس کې دي چې دا ګوتې بالکل خانه کعبه طرف ته ګوره دې ګوتې ته وګورئ موږ داسې کې دي دا غلطه دا ګوته به هم ستا چې دې ګوتو دا سرونه خانه کعبه طرف ته راشي بیا به دا لاس څنګه کېږي دا لاس خو تا کې خودل دا فاصله په کې سوره ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لاسونه به داسې کېږدي چې په دې مس کې دې پتونه دا پتون به د ګېډې نه لګلري ساتي چې معمولی بچې د ګډي یا د بيزي بچې د دې په مس کې داسي دا نه چې داسې کېږي او بل ته ځای بل په داسې طریقې سره اوس د دینه بعد موقع د چا راځي د هغه سجده خوشوا د دینه بعد بیا بل رکعت شي بیا ورپسې تشهود شروع کی یو رکعت جوړه دا ټول مستقینه بس دغه طریقه دا ماجد تشهود کې په قاعده اوله کې لکه سلور رکعت موز دے جو پدې کې دوه قاعده ناسي ته پدې کې بتدا سيو کې چې پړمبه قاعده کې تشهود به وې هو عبده ورسوله پورې دا قاعده اوله واجب ده دې خلک دا تاسو کې مامونځ کو قاعده مې پکړو به نه کلوز تا ګره نه راشوا کسي د صاحب د وکړه موږ پوره شو او کسي د صاحب دې نه د کړه دا موږ به دوباره کړ تر عبده او رسول پوری چې کله استاسو کې علي پدې تشهود کې اشهد ان لا اله الا الله سره وي اوس موت دا پته نه لګي چې دا ګوته پوښتېږي نو څو وخت پوښتېږي خو سوچ کوی دې خبره وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دا لاس تاسو راغون کړل دې ته چې اشهد ان لا اله الا الله سره پیدا ګوته دا سپری خو دا تر اخر وخت پورې یو دا نور لزا ولر نه کړی دویم دا چې لا اله الا الله مطلب دا دی چې الله تعالی ستانه علاوه بل څوک نشتا تو وحده لا شریک او الا الله سره بوتا واپس کی چې الله لا اله الا الله سره دې اوچته کړه او الا الله سره دې واپس کی خدا دا دلیل دې خبره دې چې ګورا دې قائل دې خبره دې چې دې ما سوا الله نه بلچا وحده لا شریک هو افضل طریقه دا چې اشهد ان لا اله الا الله وای دا بدا سره بند کی او دا ګوت چې را دا با اخیره پوری دا شان پرې باندې خدا چې داسې کوي داسې کوي تاسو کې علي ګوت نه سم باندې چوک جوړ کړي په دغه طریقې سره
उस वर पसी राजी सलाम सलाम की तरफ था और गस तरफ द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरीका तो सलाम संगवा गोरे अन आमिर इब्न साद रज़ी अल्लाहु अन्हु अन अबीही काला कुन्तु अरा रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिमु अन यमीनिही व अन यसारिही हत्ता अरा बयाज़ हद्दिही देवाई मां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उलिदु फल प्लान रा निकल गई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बसलाम चार बसलो द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बा अव्वल की तरफ द सलाम चार बसलो और द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द मखदास पिनवाल बमा दासी दे तरीके द गो रही माने होता थी कुछ दासी के बस ना दा तरीका न दा से बो के सलाम बचार बासी कि दा अनंगे दगा सहाबी द फरकान रा नकल गई कि द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अनंगे बुंगो उली दो और बिया बकीन तरफ दा मोहतरम दा तरीका द चावत मूज कजर दा मूज मन पदी तरीके से रखो दादी अहादीसु की चिकम बयान शो नो पदी ब मौता दा अगर सवाबु न मिलो ची नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई मौता रदश पपति फजले अमाल के दावायु हो लेकिन तरीके टोला दावा अल्लाह दी पदी खबरों बांधी मंगला अमल को तौफीक राखी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अल्लाह से मुझको हाल बांध रहा तो गुनाहों बांधी दा अफ्रीका नमरा कागी कवाड़ गुनाहों दी गुनाहों दी अल्लाह ताला की मुंता माफ की हाजिर जम बांधे रहम की क्या शरी हाजाती अल्लाह ताला दखलो के खजानों ने पूरा की या अल्लाह ताला द मखलूक द मुख्ताज न मुतोल उसाती या अल्लाह ताला कि सो कर्जदारी दी द कर्जों ने इखलास की चाह खपल कोरून निश्चय दे खपल कोरून वतवर की द खपल कोर यो बे गनीमत दे अल्लाह ताला द खपल दन वता द खपल दन दीन इंतजाम द कोरून के तरो सा पूरी चपनु मुसलमान न पांचो दे द टोल द मगफिरत की वसल्लल्लाहु तासीर जारी